أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ده سورة الغاشية او د مکی سورتونو سره تعلق دی. نازلیتون په اعتبار سره د سورت نمبر دی 270 او د ترتیب په اعتبار سره د سورت نمبر دی 88. وجہ تسمیہ اولنی آیات کی موجود دا داغے پا مناسبت سرا دا سورت نامے کے خدا الغاشیہ او دیتوی تسمیہ دا کل پا اسم دا یوجس سرا دا ما قبل سورت سرا پا گنو طریقو ربطو ندی. مخ کی صورت کی تاسو ویلو قد افلح من تذکر. نو اس پدی صورت کی ددی تفصیل بیان نہیں. نو ددی د وجنا ورپسی دا صورت راوړ. دویم وجه دادا چې مخ کی صورت کی تاسو ویلیو ويتجنبها الاشقى. نو اس پدی صورت کی ددی تفصیل ذکر کړي. او دریم وجه دادا چې مخ کی صورت کی که تاسو خیال کړئ نو تاسو ویلی اوس سپیکر आवाज خراب نه صحیح. مخ کی صورت کی تاسو ویلی د جهنم د اور په باره کې سویلیو تاسو مخکنی صورت کی تاسو مخ کی صورت کی ویلو د جہنم اور پبارہ کی النار الکبرى. نو اس پدی صورت کی وی نارن حامیہ نارن حامیہ. ددی د وجنا ورپسې راوړ. مخ کی صورت کی تاسو ویلو ونیسرک لليسرى. نو اس پدی کی ددی تفصیل کی فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ. ایدغ شانتی مخ کی صورت کی تزہید من الدنیا و او ترغیب الی الاخرت. نو اس پدی صورت کی ایدا خبر کی چچا دا دو خبر امانلی اویل زیر ورکی اویل سور کی زیر. نو دا دی دا وجنا ورپسی دا صورت راو. نور هم بلا شیر ابتو ندی. دعوت صورت تخویف للمنکرین او بشارت تخویف للمنکرین او بشارت للمؤمنین. کا اسپیکر آواز صحیح نہیں نو چارجنگ تو لگوئے خالی بس دا بٹن وہ لگوئے نور گوتی بکی مو ہوئے. حالانکہ چارت تخوی کرو چارج تخوی کو پتہ نہیں چارج خالی بجلی تو لگو دا آواز صحیح نہیں. نو دعوت صورت تخویف للمنکرین او بشارت للمؤمنین. او خلاصہ صورت سلور خبری دی. تخویف منکرین تا او داوی حالت. بشارت مومنان تا او داوی سلور درجات و تذکرہ. او دریم خبره الترغیب فی التبلیغ او تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
او سلورم خبره زجر او تخویف اے پمورزینو د قرآن باندې یعنی مخ اړون کو د قرآن باندې دا خلاصه د صورت امتیازات د صورت الغاشیه اے امتیازات د صورت عاملۃ الناصبہ دا امتیازات د صورت اے دغه شانتی امتیازات د صورت اے نارن حامیہ دا ټول امتیازات او یقینا ساجیب غنی انداز کی تخفیف ورکی او بشارت ورکی نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ هل بمعنی قد تحقیق راغلد اطاعتا خبر الغاشیہ د پټون کی الغاشیہ د پټون کی او یا ساته غاشیہ د قیامت په نومونو کې یو نوم دی د قیامت په نومونو کې یو نوم او د دې معنی څه ده الغاشیہ پټون کی صحیح ده جی اوس ګوره تخویف ده وجوه یومئذ ډېر مخونه په دغه ورځ خاشعه ذلیله بوي سبوي خاشعه ذلیله الله دې دې موږ وساتي عاملۃ ناصبہ عمل کوونکی په دنیا کې ناصبہ او ستړې شوی بای عاملۃ ناصبہ عمل به په دنیا کې کړی خو سیوا د ستړیوالي نه نور ورته څه نه ملاوي حضرت عمر سے په یو ګرځه کې د عیسایانو هغه راهب ولیدل نو حضرت عمر سے پچړاش چا ورته امیر المؤمنین ولی جاړي عاملۃ ناصبہ عمل کوي ځان استړی کو خو ورته ملاويږي نه اور الله دې رحم وکي نن زمونږ دښکال عمل کو سیوا د ستړیوالي نه والله دې خپل رحم را باندې وکي تاسو خو خیر نیکان یې دیندار یې ز خپل ځان باندې دې درسونو ته وګورم او بیا دې خپل عمل ته وګورم زم عاملۃ الناصبہ یا الله بیشک ګناهګار ہر گناہ موجود دی اللہ ترحم کی اللہ عاملۃ الناصبہ کے میں شامل لگی اللہ دا ٹوٹا پوٹا چکم درسونه دی اللہ خپل په دربار کې قبول کی ذریعہ د نجات وګرځي نو یا ساته ګڼ بداسي عمل کوون کی وای خستړی ستومان نو زکای دی وای عاملۃ الناصبہ عمل کوون کی په دنیا کې ناصبہ ستړی شوی ایبای عمل کولو باندې او سبو ته نه ملاویږي تصلا نارن دند امبشی اغا اورتا حامیا گرم دند بشی اغا اور گرم تا تسقا من عین اسکول بشی پدوی باندی من عین آنیا دچینی گرمونا او علماوی کنا چې داغه خالی دا لاس نی دا چې خالی په دې مخ ولګي کنا دا مخ بوله داسې ویلي کې لګته چې بمبته ورته ونیسي او هغه کوټ نه دی اپا الاله تیریږي بسنګ خو سپاغه دغه به تیر شي خو چې تیر شو کنه نو چې دند سدي هغه بوله داسې کیږي ریزه ټوکړي وږي او د بولو په لار بوله هر سره او باسي لکه د ماشوم چې هغه کولا هغه تس چوش داسې به ګرمي ښه الله دې خپل رحم کوي غني مرحله پرتی دي او عمل صفر بټه صفر روان دي تسقا من عین آنیا سکول بشی پدوی باندې د چین او ګرمونا لیس لهم نبوی دویلا طعام خوراک الا من ذریع مگر ازلیدار دبوتونا ازلیدار بوټه دي دا داسې زهريله بوټه دي ذریع چې دا سارویوم نه خوري ښه دا ډېر زهريله او غني په لګي دي غني
پښتو کې وتا زوز وی که صدا سے الفاظ وی ډیر او دغه الفاظ ډیر تریخ او ډیر زهريلا دغه به خوراک ته سوچو غانا سقاق من عين آنيه او خوراک الا من ذريع ګران نه ده الله د دې درس په وسیله باندې الله مونږ خو بچ کی د دې الله مونږ بچ کی الله خپل فضل لا باندې وکي زمون په اعمالو نشي ونه درک خطا لا يسمن نبع سرب والكوي موټا کو غنا تکړه کو توب دا پکینی ول لا يسمن نبوي سرب کول تکړه کول ول ايوني من جوع او نبع فائدہ ور کوي د لوګینا نبع چې خوراک کینو دل چې تکړه شم کنه نو لا يسمن دا په کوم نه سړی خوراک دې لګي چې دا لوګه می ختم شي کنه نو ولا یعنی من جوع دا په کوم نه ته سوچو غا نو دې پورې تخویف چاہتا منکرین ہوتا ایوز بشارت مومنان ہوتا وجوه یوم اذن گن مخنا پدغ روز باندی نائما ترو تازبوی اللہ دی پکی مکم شامل ہے ترو تازبوی لسائیها دا وجه دا عمل اخبرنا راضیا خوشال بوی فی جنتنا پباغچوں عالیاں اچھت کڑے شوہوں کی بوی چوتو باغنوں لا تسمعو نبع اوری فیہا پدی باغچوں کے پدی جنت کی لاغیا فضلی خبری دانا بے فضولہ نو سیدہ کانا بے فضولہ خوخاتا خو فضولہ خانا دا باز یو نیمه الګ وي سب به پزوله لګي وای شکر نه چې به پزوله لګي انا سدي خاله پزول لګي الفاظ ته ګوره ښا زمونږ د اکثر خلک وي یاله که سب به پزوله لګي وای شکر نو باز چې به پزوله ما اوس که پزول شو نو بیا نو لا غیا اے فضول خبري صحیح ده جی فيها عين جاريه ویبا پدی کی چینا جاریا راوانا اللہ والا چینی با پکی راوانی اے دا شودو چینا زان لا اے دا شرابو زان لا دا گبین زان لا اے دا اوبو زان لا دا سی چینی خوبا نہیں کرنا او بیا شراب دا جنت تو بو باسا اچھی بیا اگا حوری او علمان چې هغه ستا په خدمت کې او مخکې او شاته روانیا دا جامونه ګلاسونه راغسي شړپېږي توبه وباسه الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي لوی مقام فيها سرر مرفوعه پدې کې بوي پالنګونه تختونه مرفوعه اوچت دالا سکے وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعًا او جامنا گلاسنا موضوعا اخد لے شوی باوی قطار در قطار بپراتے وَنَمْعَارِكُ او بالختنا مصفوفا صفا خب طریقہ بدا بالختنا کی پراتے بادشاہت دے گا نا معمولی جوان خونا دے وزرابی او کالینونا مبثوثا خوارشوی باوی او دا جنت کالینونا خواب اسم کالینونا دیگر ایو سلور دلائل ورکی خواہ افل آینظرونا آیتوین اگوری الالابلی پترف دا اوخا کیف خلقت سرنگی پیدا کرے شوی دے او یقینا پدی کی نمونہ دا فیہا سرور مرفوعا سنگ چی دا اوخ اے پسارو کی لوئی دے او سوک پا دا چی اولاڑی کنا سوک ورطا خطے نشی
دیتا چی سوخیجی نو دا بکینی نو علاقی با دا پاسی نو سنگا چی دا اوخ دنگ دے لوی دے دغه شانتی جنت کې چې کم پالنګونه دي کنه او کم تختونه دي هغه بم دنګ دنګ وي دنګ دنګ دا نمونه دا غیخه ورپسې وي و الى السماء كيف رفعت او په طرف د اسمان سرنګي اوچت کړي شوي دي سرنګي اوچت کړي شوي دا نمونه دا و اكواب موضوعه اسمان تو ګورا کنه څنګه اوچت دي او په دې کې پس کم انداز باندې د ستورو تو ګورا دا خودي شوي دي نو دغه شانتي په جنت کې به دا جامونا دا ګلاسونا دا بداسي قطار قطار وي دا بداسي قطار در قطار ورپسې وي و الى الجبال او په طرف د غرونو کیف نصیبات سرنګي قدرولې شوي دي دا نمونه او نمارک مصفوفه مګو به ګره بالښتونه سب په سب باندې نو ته دې غرونو تو ګوره پس انداز باندې په کومه سلیقه باندې الله دا غرونه په دې اسمه کې خېدي دغه شانته و په جنت کې دا بالښتونه تکیاګان مپراته الله دې مونږ ته نصیب کړي ورپسې وي و الى الارض او په طرف د ځمکې کیف سطحات سرنګي وړولې شوي دا نمونه ده وزرعابي مبثوثا د ځمکې ته وګوره د الله څنګه وړولې ده دغه شانتي په جنت کې الله قالینونه وړولې وږي په حساب دغه شانتي الله په جنت کې قالینونه وړولې زمنګا د باجوړ شیخ القرآن دی شیخ عبدالجبار سے الله دې خصاتی او یقینا لوی عالم اور ګن د کتابونو مصنف هم دی او باغې کې یو تفسیر دی دغه فتح الرحمن پښتو جمع هغه په حاشیه باندې د مشر شیخ القرآن رحمه الله دغه واقعا نقل کړل چې کوم وخت هغه د مولانا عبید الله سیندی رحمه الله سره شاګرد په سعودیا کې تاسو کو هغه خپل د استاد مولانا عبید الله سیندی رحمه الله چیرې دا سلوري ذکر کړه فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت تاسو هغه مخامخ وګوره ما چوکو پیسراوانی مې اوخ بي پاسه پیسې دي مې اسمان پاسه پیسې دي اسمان بي پاسه پیسې دي مې اسمان بي مخامخ سدي مې غرونه بي کته سدي مې اسماکا بي پارابو کې دا سلور دي نور سدي وایي به حساب اوخ پاسه په اسمان مخامخ غرونه کته اسماکا او دا داسې دي چې دا په هر ځای کې ایبا زړه شمیره داسې خیسته راځي دي مخامخ وګوره سدي مې اوخ روان وی پاسه په سدي مې اسمان دې پاسه وی مخامخ ورته سدي مې غرونه وی کته سدي مې اسماکا دا سلور دي بارا وکي اور یقینا دا سلور والا چیز ذکر کړه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت نمنا فيها سرر مرفوعه د دې لپاره ورپسې و الى السماء كيف رفعت دا نمنا دا واكواب موضوعه ورپسې و الى الجبال كيف نصبت دا نمنا دا ونمارق مصفوفه ورپسې و الى الارض كيف سطحت دا نمونه دا وزرعابي مبثوثا زلو والو نمونه درته پیش صحیح ده جی ورپسې سوي فذكر ترغیب فی التبلیغ او تسلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فذكر پس نصیحت ورکا په قران باندې انما انت یقینا یت مذکر نصیحت کون کې د پیغمبر کار نصیحت نو چې د پیغمبر کار نصیحت ته
نو دا مولا د چا وارث دی؟ د پیغمبر دی کنه. مونږ یو العلماء ورثه الانبیاء، نو د انبیاء کار نصیحت دی د الله په کتاب باندې، نو د علماء کاروم دغه نصیحت دی کنه. خو خلک دی لګیا دی یره دی مولیانو ځان ستړی کو اسو په عمل نه کوي، نو په دې باندې مولا نه نیول کېږي چې عمل په ولې نه کوي. مولا په دې خبره مکلف دی چې تعالی ما علم را کړو، پوهه مې را کړو، تا خلکو ته بیان کړو، تا مسله رسول وا، تا خبره ښکارا کړی وا، دا تپوس دی. دا نه چې یاره څوک اوري یا نه اوري، عمل کوي نه کوي، هغه خو د هر سړي خپله خوښه ده. موږ خپله غاړه ساتو، دې ته موږ نه ګورو چې یو دی دوه دی یا درې دي. موږ کوو نو هم د یو لپاره، او که شاګرد مخې ته یو ناسي نو بیا به هم کوو انشاءالله، ځکه چې زموږ مقصد د هغه یو دی چې هغه رضا شي. که مخې ته شاګرد یو وي بیا به انشاءالله درسي، او که شاګرد پریوانی نو بیا به درسي. الله دې په موږ ټولو باندې رحم. نو ځکه یې وایي فذکر، پس نصیحت ورکا په قرآن باندې، انما انت مذکر، یقینا یہ تو نصیحت کوونکې، لست علیہم، نہیں تو په دوی باندې، بمسیطر، نگہبان، دا په دوی باندې نگہبان نه، نگران نه. ستا کار بلغ ما انزل الیک، تبلیغ ستا کار دی. الله چې تا ته څه راولېږل دا رسول ستا کار دی، دا بیانول ستا کار دی. اوس څوک مني یا نه مني هغه ستا کار نه دی. نو ځکه یې وایي لست علیهم، نہیں تو په دوی باندې نگہبان، الا من تولا، الا استثناء منقطع کا، لیکن من تولا، لیکن آغا سوکو تولا چی واوڑید دا قرآن و کفر او انکار اکو دا قرآن. زجر او تخویف معرضین دا قرآن، معرضین نموراد اما خالون کی دا قرآن. الا من تولا، لیکن آغا سنکو چی واوڑید دا قرآن او انکار اکو دا قرآن، فیعذبو، پس عذاب آور کی دتا اللہ، عذاب الاکبر دیر لوئی، سزا آور کی دتا اللہ سزا دیر لویا. او تو سوچو کا گانا چی اللہ ورطا اکبر ہوئی، نو دا به څومره لوی وي، دا به څومره لوی. لکه مثال په طور باندې زمونږ د دنیا خبره کوم، او بیا خپل د ملک د پاکستان، زمونږ د پاکستان بیا د صوبه سند چې کوم وزیر اعلی دی مراد علي شاه دی که مردار علي شاه دی، خو بهرحال یو شی دی. اوس هغه اعلان وکړي چې یاره زه به فلانکي له غټ انعام ورکوم. نو ما ته په څومره سوچونه چې یاره زما چې څومره خیال اسلام آباد کې وایي چې ته معامله ورکړي، بل یاره کېدای شي ته په ډیفینس کې وله ورکړي، ولې مردار شاه دی وینا کړې، پټه وینا کړې. نو د هغه په باره کې موږ څومره سوچونه کوو. اور بیا چې دا وایي سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا، مگو یرا کېدای شي که عمر کېږي پانسي شي، نو ایزې چې الله وایي اکبر سزا، غټه سزا، دا به څومره غټې وایي، ته به سوچ دې کړی دا به څومره غټې. انا الینا، یقینا موږ ته ایابهم راتلو د دوی دي، ثم ان علینا، یا یقینا په موږ باندې حسابهم، حساب د دوی دی، حساب د دوی دی. والفجر وليال عشر، باسوي دا د نیلام هغه ورځې د نه لاړې، باسوي ودی ویښ شه د نیلام ورځې دي، ته په دغه نیلام ورځو کې اوږده پروت دی. او کمی ورځې دي؟ دا د رمضان یا د ذوالحجه دغه عشره، خو بهرحال رمضان بیا زیات بهتر دی، آخرینۍ عشره. دا د رمضان میاشت ده، د نیلام میاشت ده، ته پکې اوده یو، یاره په دې کې خوب ښه کېږي، نو چې په دې کې هم اوده شوې
او د پاتې شوي نو د سړی سمومي ان شاء الله په دې ته سبا